دویمه سپاره 14 نمبر رکو، سوره بقره 2 باندې 30 نمبر رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. الم تر الى الذین، آیا تاون قتل اغه خلق تخرجوا چې اوتل من دیارهم د کورونو خپلنا، وهم الوف او دوی په زرګونو حساب سره، حذر الموت اوتل د مرګ د یاري لجاتا، فقال پس او فرمایل لهم دویتا، لهم الله الله دویتا موتو مړه شي، ثم احیاهم دوی مرگ نه بعد بیا الله را ژوند کړل، ان الله بشک الله لذو فضل صاحب د فضل دی، علی الناس په خلق باندې، ولكن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یشکرون شکر نه ادا کوي. وقاتلوا فی سبیل الله الله پلار کې جهاد کوي، وعلموا پوه شئ ان الله بشک الله سمیع اوریدونکی، علیم علم والده، من ذا الذی سوک ته هر هغه یو کس، یقرض الله چې قرض ورکي الله ته، قرضا حسنا په ښایسته قرض ورکولو سره، فیضاعفه له الله یې ورته زیات کي دلره، اضعافا کثیره په سوچند زیاتولو سره، والله یقبض الله رزق تنګونکی دی، ویبسط او رزق وسیع کوونکی دی، والیه ترجعون او د طرف ته به تاسو ګرځېږئ. الم تر آیاتاون قتل الی الملئ اغو سردارانو تا من بنی اسرائیل چه بنی اسرائیل نو، من بعد موسیٰ رستو دا موسیٰ علیہ السلام، اذ قالو سوقت چه دوی اویلی نبی جلهم خپل نبی تا، ابعث لنا ملکا مونگ دی پارا باچا مونگ تراولیگا، نقاتل فی سبیل اللہ لپارا دا دی چه مونگ اللہ پلار کے جہادو کو. قال الله نبی ورتوی هل عسیتم آیا کتا سدا سے ونکړل، ان کتب علیکم القتال کچرت تاسو باندې جهاد فرشو، الله تو قاتلو بیا به تاسو جهاد نه کوئ. قالو دوی وی وما لنا مونږ لره څه چل دی، الله نقاتل ادا چې مونږ جنگ نه کوو، فی سبیل الله پلار د الله کې، وقد اخرجنا او حال دادی چې مونږه بار کړلای شوي یو من دیارنا لکورونو خپلنا، و ابنائنا او د خپلو زامننا، فلما کتب علیهم القتال پس وخت چې دوی باندې جهاد فرض شو، تولوا وګرځېدل، الا مگر قلیلا منهم لک شانت خلق ثابت قدم پاته شو، والله علیم بالظالمین الله علم لري په ظالمانو باندې. وقال لهم نبيهم او دوی ته د دوی نبی اوه، ان الله بشک الله قد بعث لكم طالوت الله تاسو تراولې گل طالوت ملکن باچا، قالو دوی وی ان یکونو له الملک څنګه بدای مونږ لره باچا ګرځېږي علینا په مونږ باندې، ونحن او مونږه احق بالملک مونږ ډیر حق لرو د باچای منه لدنا، ولم یؤتا سعتا من المال دته خو د مال وسعت نه دی ورکړل شوی. قال الله نبی ورته وی ان الله بشک الله اصطفاه د خوخ کړه دی علیکم پستاسو باندې، وزاده او د الله زیات کړو، بستتن په کلاو کولو سره دراز کولو سره، فی العلم والجسم په علم او په صورت کې، والله یعطی الله ورکوي ملکه خپل باچای، من یشاء چاته چې خوښ شي، والله واسع علیم الله وسعت وال علم والده. وقال لهم نبیهم اوه دوی تا نبی د دوی، ان آیت ملکه بشک د باچای
د حکومت د بادشاه ګرځېدلو نښه دا ده ان یاتیکم التابوت ادا چرا بشي تاسو خواته صندوق فيه سکینة چې په دې کې راحت سکون د من ربکم د ستاسو رب له جانبه وبقیة او بقیه مما اغس ترک آل موسی و آل هارون چې پرې ښودلی دی سامان د موسی او د هارون کوروالو تحملوه الملائکه فرشتو بدا صندوق را اوچت کړی وي ان فی ذلک لآیة لکم ضرور بشک په دې کې ستاسو د پاره نښې دي ان کنتم مؤمنین که تاسو ایمان والی